اے نوجوانانو خاص کر تاسو ته وایم د راتلونکي چې کم نوجوان نسل دی دې ته وایم اور هغه خلکو ته وایم چې هغه د سنت اهتمام نه کوي. عام زندگی کې خو اسې دال دی په مخ ته ګیره نشته، سیګریټ تکې، چرس تکې، نشا تکې، چرته تماشې ټول فرنٹ سیټ کې تناسو ورده هغه سه پتندر ولګا ګنونو کې ډوبي. درد د ډیر د افسوس وجه نه وایم خو چې کله موږ سره شي موږ کې د حل د مخ کې ورسته سنت نشته، نه د موږ نه مخ کې سنت اهتمام کوي، نه د موږ نه ورسته سنت اهتمام کوي. بس فرض مونږ د غرب درب بیا چپړو زیاته د ځان رسولي وي، چپړو ځان ته چپړ ګوري چې څنګه وي ضرور زما. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زندگی کې سنت مؤکده اهتمام کړی دی. سنت مؤکده دی ته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر عذر نه وی پرې خودلی، لکه سحر مزنا مخکې 2 رکعاته د سنت مؤکده دی، مسپخین مزنا مخکې 4 رکعاته اور مز د بعد 2 رکعاته، مزیګر مزنه مخکې چې 4 رکعاته غړي غ سنت غیر مؤکده دی. کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله کړي کله نه کړي، وخت و به ګرو چې وخت نه به نه کولو. مخا مزنا پس 2 رکعاته اور مسوتن مزنا پس 2 رکعاته سنت اور 3 رکعاته وتر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهتمام کړی دی. او جمعې مز کې 4 رکعاته مخکې بیا اور پسې 4 رکعاته بیا 2 رکعاته فرضونه بعد دی هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم اهتمام کړي. 4 رکعاتو روایت هم ثابت دي د جمعې مز نه پس 2 رکعاتو روایت هم ثابت دي. اور مونږ علما دا وایي، احناف دا وایي چې دا ادواړه کوا 4 رکعاته کو 2 رکعاته کو چې په ادواړو حدیثو باندې عمل کیږي. زموږ د نوجوانی نه کوي. اور صرف دی مسجد خبره نه کوم، پورا پاکستان کې کم ځای کې چې مونږ جمعې مز کړي دي یې پړوال ته دا حل دی. یا راستا کور کې کومه د ایمرجنسي پراته ده، یا رواني کشمیر فتح کوي، یا داسې غټ کار پسې رواني چې د سنت بیا یو جمعه 2 جمعې د ځان د ژوندۍ معمول ګرځولې غونډه هفته کې یو جمعې مز دی غنده حل دی. بیان ته خاصه مونږه ابتدا نه رسو اخیری 5 منټو ته راشو بیان دا حل دی. اور بیان ته په دینیت باندې رسو چې کسب ټیک خبر او ما مزاج مطابق عمل کوم، که مزاج مطابق نه خپل مولا د کار بګي اغه دا حل دی. لکه په کم کار باندې درته وچړو، تبلیغي بیان ته تاسو نه کینی، تفسیر پڑھوي کې ته تاسو نه کینی، یو جمعه بیان دی 20-30 منټه غین دا حل دی سری خوړلې دی. او بیا چې د نسوکل ته کې تاسو کې بیا ټلیفونو کې چې ما یو ملګری دا تاسو کړی دی مسریخ ما ته پته نشته، نه ته ځکه پته نشته چې ته علماء مجلس کې کینې نه د چرته مولا نه تاسو کړی دی. ځکه د دنیا کاروبار کې خوار او ذلیلی او چې مذهبي میدان دار شانته خوار او ذلیلی هیڅ نه خبر. تکشین څنګه مور نه تکشین پیدا وي 60 سال به دومره ما رنګ تکشین یو مسله نه خبر. لږ علماء سره کېنا، لږ د جمعې بیان خو اهتمام سره وره. زما خپل رائے دا چې کم سړی جمعې بیان اهتمام سره ووري ان شاء الله ثم ان شاء الله دې ته په ژوندۍ کې داسې مسله نه راځي چې هغه د منبر نه اوریدلې نه وي. کومه مسله ده چې ما تاسو ته نه بیان کړي، کغه جهاد دی، که تبلیغ دی، که تصوف دی، که سیاست دی، که د موز مسائل دي، که د حج مسائل دي، د عمرې مسائل دي. مونږ جمعې ورځې د موضوع انتخاب نشو کوي چې نن دي خلکو ته کومه خبره وکړو. یو کتاب شل ځلې تاسو ته مونږ بیان وکړو څه وکړو در سره. خو بهرحال نوجوانانو تاسو ته وایم، تاسو زما ورونه زه نه غواړم چې تاسو د دې ځواني سره جهنم ته لاړ شئ. سنتو اهتمام کوه، پابندي کوه د سنتو اهتمام ولې کوي ولې بنه کوي خامخا به کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک سنتي لم تنل شفاعتي. فتح القدیر نقل کړي چې کم سړی زما د سنتو اهتمام نه کوي، ما سنتي پرې خودلو ما شفاعت په دې ته نه وي قیامت ورځ. موږ تاسو ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت محتاج یو کني. او بل روایت کې صحیح ابن خزیمه کې نقل دي من رغب عن سنتي فليس مني. کم سړی چې زما سنت نه مخ وغواړولو فليس مني غ زمانه نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. بل روایت ګوره حضرت عائشہ رضی الله تعالی نقل دی مستدرک حاکم کې، حضرت عائشہ رضی الله تعالی فرمایي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپږ کسان د سیدی شیخی باندې الله پاک لعنت کی او به یو پکې دا ذکر کو اتارک لسنتی چې کم سړی زما سنت پری په غي باندې هم لعنت وي. لعنت څه مطلب؟ الله پاک رحمت نظر سره ده نه ګوري، او چې کم سړی باندې د الله پاک رحمت نه غا غزه ارزه کې خوار او ذلیل وي، برساس ببرواله صبرواله ګرځي، هر وخت خلکو مخې ته محتاج او ذلیل او خوار وي. او کنز العمال کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو من احیا سنتی فقد احبنی. وی چا زما سنت شو دی کو دی ما سره محبت کو من احبنی کان معي فی الجنه. او چې چا زما سنت ژوندې کړو دا به جنت کې ما سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره مینا دا سره به ما سره جنت کې هم وي.
او بل روایت کنز العمال نقل کړي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي من تمسک بالسنه دخل الجنه چا د سنت کلکلوالی سره ونیولو دا به جنت ته داخليږي او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي المتمسک بسنتي عند اختلاف امتي چې کم سړی داسې وخت کې د زما سنت کلکوالی سره ونیسي چې کله فساد وی اختلاف وی امت کې کان او تقابض علی الجمر د سیدې لکه د لاس کې سکروټي رخصتي وي او بل یو روایت کې راغلی وای کم سره د سنت اهتمام کوي الله پاک ودی ته سالور بدلی ورګي خي غور سره واورا کم سره د سنت اهتمام کوي کغار څنګه سنت دی کله خوراک کا کې د رهن سه دغه مسواک ولی نوي غا په سر باندې پټکي ولی نوي غا په سر باندې ټوپه ولی نوي غا په خپو کې موزه اچول ولی نوي کله سنت په نیت باندې وي نغي باندې اجر دی نغي باندې سالور نیکانی دي سالور اکرامونه بالا پاک دي تا ورکی سالور اعزاز پہلا نمبر باندې دا چې نیکو خلکو باندې بدا ګران وي نیک خلک په دې سره مینه ساتي اور دوی نمبر باندې فاسق فاجر خلکو باندې بد دي روب وي کم سړی ګیره خړېلی دي مخې ته بنشي راتلې کم سړی پینټ شټه چولی دي مخې ته بنشي راتلې دی بروبي په دې باندې په دې فاسق او فجارو باندې دریم دا چې رزق به وسیع وي نن موږ دې رزق د پر زنونه تباہ او برباد کو سار موږ د پس اوزو کاروبار پسې مسوتن 11 بجې رزو بیا ما کاروبار ترقی نه کوي سنت اهتمام نشته کنه زکه او سلورم نمبر باندې چې دین کې بالا رب عزت ته پختګي نصیب کی دین باندې بد اکلک وي اوس په خدا دا چې کم سړی د سنت اهتمام نه کوي دې ته څه نقصانات دي یو دا خبره یاد ساتي چې سنت اهتمام کولو کې فایده اور فایده ده تر دې پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بستا شفاعت کی جنت ته بدخلی کې دینه غټه خوشالي بل څه ده رزق کې د فرخي رزي د دنیوي فایده دي اور دویم په دې خبره باندې هم ځان پوي کی چې د سنت اهتمام ځکه ضروری دی د فرض منځ کې پرته دي یو میدان تصور کی هغه کې د فرض منځ کې پرته دي هغه نه دویم نمبر باندې چې کم دیوار دی هغه د واجباتو دی هغه پس بیا بل دیوار دی هغه د سنتو دی هغه پس نه بل دیوار پاتې دی هغه د مستحبات ویل کیږي هغه پس بل یو دیوار دی چې هغه د مباحاتو دی کم سړی د مستحباتو دفاع کوي د دې ژوندۍ کې به فرایض هم وي سنت په هم وي واجبات په هم وي ولې چې دا بار بارډر باندې لاګیا دی که یو سړی مستحب په دین باندې پری چې مستحب دی نشم کوله نن د مستحب پرې خودلې د سبب سنت پرې دی چې سنت پرې خودلې دی پسې به اوس مخ کې مزل کې واجبات ہوتا چې مړه بس زیات نه زیات واجب دی فرض خونه دی هغه پرې دی اور اخیری به داسې وخت راشي چې فرض باندې به حمله او کې فرض مو پرې دی دیو جن چې کم سړی د سنتو اهتمام کوي د مستحبات او خیال ساتي دغه زندگی کې به واجبات سنن اور فرض دا به محفوظ پاتې کی دی بارډر دی ځکه به د اهتمام کوي اور اندغه رنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ځکه وایم چې د سنتو اهتمام کم نوجوانان نه کوي تاسو ته وایم یو روایت کې راغلی من صبر علی 12 رکعتا چې کم سړی د 12 رکعاتو اهتمام کوي فی الیوم واللیل شپه او ورځ کې 12 رکعاتو سنت فرایض خبره نه سنتو خبره کومه بن الله له بیتا فی الجنه الله پاک د 12 رکعاتو په بدل کې به الله پاک ته جنت کې یو محل تیری کم 12 رکعاته حدیث کې راغلی دي رکعتین قبل الفجر 2 رکعاته د سحر مزنه مخکې و 4 رکعات قبل الظهر سالو رکعاته د مسپخین مزنه مخکې و رکعتین بعده او 2 رکعاته د مسپخین مزنه پس و رکعتین بعد المغرب اور 2 رکعاته مخام مزنه پس و رکعتین بعد العشاء اور 2 رکعاته د مسوتن مزنه پس کم سړی چې دغه اهتمام کوي د 12 رکعاتو الله پاک روزانه دیتا محل کې د جنت کې یو محل تیری استاد اندازه ولګي یو سړی کال کې 360 ورځې د اهتمام کوي الله پاک بده د 360 محلونه ال تیری او کله کړي کله نه کړي کله کړي کله نه کړي کله ټول نه دي کړي کله صرف ټیم یې را سي ناسم زیاده 2 رکعات وکا پدې باندې نشته بل پدې خبره باندې هم ځان پويږي چې حدیث کې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ورځ بالا رب عزت ټول مخ کې اول د فرایض او حساب کتاب کوي
فرض سار 2 رکعاته د کړي کنه دي کړي مسپخین فرض د کړي کنه دي کړي مزیګر فرض د کړي کنه مخام د کړي کنه دي کړي مسوتن د کړي کنه دي کړي دی فرایض کچری پورا په پیمانی مطابق د الله پاک څنګه د وختلو هغه رنګ د کړي بیا خو مزه کوا خو که فرایضو کې د کیمرا ولو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د نوافل اهتمام کوي چې نوافل سره تاسو د فرایضو کې کومه کوتاهی ده پورا کړلې شي اوس د چې کم سنت دي د موز نمخ کې ارسته سنت موکده دا اصل کې رضی باب النوافل کې د نفل په باب کې رضی ستا چې دی فرایضو کې کم کمې دی غو د دې سنت سره پوره کیږي اور کاله دینه کې تا ټول عمر کې چرته سنت نه کړي فرض کړي او بیا د منډه کړي دا قیامت روزي دا سنت کم زنه بل چرته نه پوره کوي شي مور پلار نه نشه راخسته ملګری نه نشه راخسته ورور خور نه نشه راخسته خاندان نه نشه راخسته دي سره کوي څه اور ماته دا هم پته ده چې زموږ دی وخت د نوجوانانو مون څه حل دی نه د موس فرایض ورته پته شته او که زه قسم خورم هانس کېږم نه د ورته سنتو پته شته نه د مستحباتو پته شته نه د واجباتو پته ورته شته نه د فاسد د موس د مفسداتو پته شته دی ډېر ټول عمر به موس کړي د موس مسایلو نه دي خبر او چې کله د موس دا حل دی سنتو نه دی خبر واجباتو نه خبر سنتو نه خبر او بیا حال دا دی چې موس کېږي غرب بیا دروازې د ځان رسولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت کور کې کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تجعلوا بيوتكم قبورا تاسو خپل کورونه قبرونه ما جوړوي سمانه کور کې لګي عبادت کو چې د خزه بچي د ګوري غيږي اهتمام رزي خو بیا علماء د لیکلي دي چې دا هغه خلکو د پردي چې کله کور کې ماحول جوړي موږ چې کور ته جوړ لاړ شو او کو هغه کار دی دغه کار دی بس یو فساد جوړ دی نه داسې حالاتو کې علماء د لیکي چې مسجد کې سنت کوا کم از کم مسجد کې سنت سره دا فایده کیږي چې خشوع خضوع خو په کې وي کنه نه که تاسو دا وایي چې موږ کور کې کو یو سړی چې غونډې هفته کې صرف یو جمعې مونځ کېږي نه ته دا توقع ده چې دا به کور کې مونځ وکړي دا نفل دا سنت په کور کې وکړي نه دی وجه نه زما مسلمانانو وړو گزارش او درخواست درته دغه ده چې خپل ژوندۍ کې سنتو اهتمام راولي لباس اعتبار سره د رهن سهن اعتبار سره خوراک کا اعتبار سره سنتو نه ځان خبر کې او ژوندۍ کې راولي او دې کې بیا ټول عام خبره دغه ده چې هغه سنت چې کم د موز نه مخکې وروسته دي د خاص کر اهتمام وکړي دا خو چې موږ کم ځای کې ګورو رزیلیټ خطبه اخر ته ځان ورسي او بیا چې څنګه امام سلام وکړي دعا نه مخکې بیا په دروازې باندې بیا رسو نو دا ډیره د افسوس خبره ده او ډیره قابل مذمت خبره ده دی باندې ډیر زیات وعیدات د کتاب کې لیکل شوی دي خو د وخت کې لته چې هغه ما ذکر نه کړو نه تاسو به ان شاء الله د دې خبره عزم کوي چې مونږ به د موز نه مخکې ورسته جمعې موز نه مخکې ورسته کم سنتي د دې بھرپور اهتمام